بسم الله الرحمن الرحیم. نننی سبق کې درې خبرې دي په دې قوله کې. قوله سره د شارح څه اغراض دي. یو بله خبره ده چې هر ضمیر غایب د پاره ما قبل مرجع پکار وي. درېمه خبره ده چې ذکر شي کلی مراد تی جزئی. درې او اخیره کې بیا اعتراض او جواب. څلور خبرې شوې. نو اوله خبره دا ده چې قوله سره د شارح اغراض د څلورو اغراضو نه به خامخا یو غرض ضرور وي. یو غرض دا دی چې ماتن اجمال ذکر کړی وي، شارح به په دې قوله سره تفصیل بیانوي. د هغه اجمال وضاحت پکې تفصیل به بیانوي. دویم غرض دا دی چې ماتن په متن کې قاعده ذکر کړی وي، وضاحت یې نه کړي، شارح به درته د هغه قاعدې وضاحت کوي. ټیک شو بچو. دریم غرض ده چې ماتن به اعتراض په ماتن شوی وي، یعنی په ده باندې به اعتراض وارد شوي، شارح به رالګي د هغه اعتراض نه به جواب ورکوي. څلورمه خبره ده چې شارح به رالګي په ماتن باندې به په خپله اعتراض کوي او کله به د دې اعتراض جواب کوي او کله به په ضد اعتراض پرېږدي. یعنی دا خبره به واضح کوي چې دلته کې په دې ماتن باندې ما اعتراض وکړو او فتأمل به هلته ذکر کړی وي، نو جواب کې به خپله سوچ کې لږ پیچیده سوچ پو کې جواب به درته معلوم شي. مطلب د خبرې دا دی کله به د اعتراض جواب کوي او کله به نه کوي، خو خپله به شارح اعتراض کوي په ماتن باندې. دویمه خبره ده چې هر هغه ضمیر غایب چې ذکر شي، ما من ضمیر غائب الا وله مرجع تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما. هر ضمیر غایب د پاره مرجع پکار ده، چاهے دا په لفظ کې وي یا معنوي یا معنا به وي یا به حکما وي. نو قوله کې دا هو ضمیر ذکر دی، دا مرجع چا ته راجع ده؟ دې د وجې نه دا قاعده بیانو درته. نو دا مرجع د پاره چې ضمیر ذکر وي یا به په لفظ کې وي، یعنی مرجع چې ذکر وي د ضمیر غایب د پاره یا به لفظن وي. لفظن مثال ضرب زید غلامه، دا هو ضمیر زید ته راجع دی کنه، ځکه مرجع زید ذکر دی مخکې ضرب زید غلامه، آسان مثال. او مانن وي، نو مانن کې بیا دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې د سیاق او سباق نه به معلومیږي چې د دې مرجع مخکې شته دی، او دریم دا چې سیاق او سباق نه بلکې داسې یو صیغه داسې یو جمله به ذکر وي چې هغه به مشتمل د ضمیر په مرجع باندې وي، هغه به مشتمل د ضمیر په مرجع باندې وي. پهلنی مثال ولابویه لكل واحد منهما السدس، مور او پلار د پاره سویمه سره شپږمه حصہ. صحیح شو. دا کلام څه د پاره وړل شوی دی، سیاق څه د پاره شوی دی؟ دې لپاره چې مور او پلار ته به د میت په مال کې شپږم حصہ ملاوي. که زوی مړ شو بالفرض دنه مال پاتې شو، مور او پلار ته به سویمه ملاوي شپږمه. دا کلام خو دې د پاره وړل شوی دی. نو ولی ابویه دا هی ضمیر چا ته راجع دی؟ صحیح شو. نو دلته کې حکمن لفظا معنن میت مراد دی کنه. او سباق نه داسې معلومیږي چې میراث شپږم حصہ کله ملاویږي، چې کله خو مور او پلار زوی وفات شي یا لور وفات شي او میت وي کنه، د میت په مال کې شپږم حصہ ملاویږي، د ژوندي په مال کې خو ورته نه ملاویږي کنه. نو وګوره سیاق او سباق نه دا معلومیږي چې
دلته کې مرجع مانن ذکر ده. او دویم صورت دا چې مخکې به یو لفظ ذکر وي چې هغه به مشتمل وي د ضمیر په مرجع باندې، لکه اعدلوا هو اقرب للتقوى. دویم صورت دا دی اعدلوا هو، دا هو ضمیر چا ته راځي دی؟ عدل ته. عدل ډیر زیات نږدې دی تقوا ته. اوس اعدلوا خو د دې مرجع نه ده، خو دا مشتمل دی په هغه مرجع باندې چې عدل دی، ځکه دا مشتق دی که نه. او هر مشتق کی مبدا د اشتقاق یو، دا مشتمل په اشتقاق باندې، ځکه اصل د دې عدل دی که نه. نو معلومه شو دا چې دلته کې اشتمال په طریقې سره مانن مرجع ذکر ده چې عدل دی. یا به حکمن وي. حکمن مثال قل هو الله احد. اوس ګوره قل هو الله، هو ضمیر د مخکې مرجع خو نشته دی لفظا، خو دا هو ضمیر هو الله احد. قل هو الله احد، یعنی مطلب دا دی چې ما بعد کې به داسې یو لفظ صراحتا ذکر وي، دا مرجع به رستو ذکر وي چې دا به د دې هو ضمیر وضاحت کوي، تفصیل به کوي. نه قل ته ورته ووایي چې هغه څه الله احد، الله یو دی، یو ذات دی، یک تنها دی. دا هو ضمیر نه دی، دا ما بعد جمله دا په دې باندې دلالت کوي چې دا هو ضمیر مرجع الله دی کنه. حکمن گویا دلته کې مرجع ذکر ده. بله خبره دا چې ذکر شي کلی او مراد تی جزئی شي. دا قاعده تاسو پیژندله، ایذکر الکلی و یراد به الجزئی، چې کلی ذکر شي مراد تی جزئی واخلي. بله خبره ده تا مو پیژندل دا تمهیدات. اوس راشه اعتراض واردېږي. اعتراض دا دی چې قوله کې تا دا هو ضمیر دی، دا چا ته راجع دی؟ دا چا ته راجع کی؟ مرجع خو د دې مخکې ذکر نه ده، نو اضمار قبل الذکر راغی. اضمار قبل الذکر لا یجوزو، اضمار قبل الذکر جایز نه دی. نو د دې جواب دا دی چې موږ دا تمهیدات وویل چې دلته کې لفظا نشته دی خو معنی شته دی که نه. دلته کې قول ذکر دی، څه قول، او مانن کم دی د اشتمال والا صورت ته. قول دا خو بذات خود مرجع نه ده، خو دا مشتمل په قائل باندې ده چې دا هو ضمیر قائل ته راجع دی. چاته؟ قائل ته راجع دی. نو دلته کې د اشتمال والا صورت ته. مانن کې بیا دو صورتونو کنه، اشتمال والا، دغه اشتمال والا دی. او بله خبره ده چې دلته کې وګوره نو چې قائل شو، نو قائل هر قائل ته ویل کېږي. دلته کې ته مراد مصنف ته، مصنف ته ولې اخلي؟ خاص د شعر تعذیب والا مصنف، ځکه ته اخلو چې ذکر شي کلی او مراد ته وي څه شي جزئی. نو دلته کې خو څه ذکر دی؟ دا کلی دی، دا څه شي کلی دی؟ دا قائل کلی دی خو مراد ته جزئی دی. هغه مصنف ته